أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم د پښتون افغان د ډېرې ننګیالۍ او زورورو کورونو او ټبرونو ځوانانو او سپین ږیرو و ټول پر سټیج ناست ټولو محترمانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفراته. عزیزانو، نن د پښتون تابوس مومن په دې پنډال کې موږ تاسو د یو مقصد لپاره راټول شوي یو. په دې مقصد باندې باید چې موږ سرونه خلاص کړو. دلته زموږ سره د پاکستان ریاست یو مذاق شروع کړی دی، مسخرې را سره کوي په یو داسې نظر باندې و پښتون قام ته ګوري چې په ټوله نړۍ کې د دې مثال په یو ځای کې نه میلاویږي. نن موږ د ارمان شهید په 40مه سره راټول شوي یو. د ارمان شهید 40 ورځې پرځ وې د پاکستان ریاست چې کومه بېحسني ده هغه به نن موږ تاسو ته ښکاره کوو چې تر ننه پورې د ارمان شهید اپایار نه دی ډک شوی. عزیزانو، په وطنو کې تاسو وګورئ، په میډیاو کې ښکاره کوي یو ډېر معمولي کیسونه ټوله ورځ د پاکستان میډیاوي پرګایېږي، د پاکستان ایجنسیانې پرګایېږي. د ارمان شهید 40 ورځې پرته د ده تر ننه پورې اپایار نه دی شوی. وجه یې څه شته عزیزانو؟ ارمان شهید چې دپاره راوتلی ولو. ارمان شهید په دې وطن کې امن غوښتي، په دې وطن کې انصاف غوښتي، پر دې عدالت وایي نارې والې، پر دې عدالت وایي نارې والې چې د پښتون قام سره کم ظلم روان دی، کم جبر روان دی، دا د جهان په نړۍ کې هېڅ مثال نه پیدا کېږي. عزیزانو، سر به خلاصوو په مجلس باندې. موږ په خپله نن دا قام، دا قبیل، دا وطن پر یو دین او د پان باندې ولاړ یو. لکه نن چې زموږ اصلي دیوالو څونه زم کړی دی، زما دې قسم په خدای زموږ ټول قام داسې زم کړی دی. دا نه ده معلومه چې نن به په لکې دروب وي که به سبا په لکې دروب وي. د چې کوم راستن چې تکان راخلي دلته به خلکو ځلبې شي. دلته د یو ماجر کې پوره سامان راوړی دی، په دا کیله کې پروت دی. د دې وطن 5 ونډې وطن د نړېدو پروګرام روان دی. په دې ټوله به موږ سر خلاصوو. لوی افغان یې ووایي شمالي پښتونخوا، جنوبي وزیرستان، دا وطنونه یې وویل پاته جنوبي پښتونخوا ده. د جنوبي پښتونخوا هر سړی باید سر خلاص کړي، هر سړی ځای پر ځای باندې د نن ورځې سره دا تیار وکړي چې هر وخت پښتون تابوس مومن غږ وکړي، زه به پر دا ځای باندې د کور په مالک په حیثیت باندې دا سر داسې ایږدمه لکه ارمان ونه چې کېښوي. په دې موږ نه خلاصېږو چې نن راسو 5 خبرې سره وکړو، بله ورځ بیا جلسه وکړو، بله ورځ بیا مظاهره وکړو. عزیزانو، دا سمدم یو ډېر لوی احتجاج غواړي. موږ به پر ټول قام، پر ټول وطن باندې غږ کوو. هر سړی به لکه تبلیغ والا کور په کور دا پیغام وړي، وهر چا ته به وایي چې وروره موږ بد حالات دي، موږ نه پرېږدي، موږ په ملک باندې نه تسلیموي، موږ ملکي خلک نه بولي. که زموږ ملکي خلک بللی، زموږ سره به دا رویه نه ولئ.
دا ستا به نوی روانه په ماجت کې میراب په میراب کې به پټاو شي وای بیټرۍ پټاو شي د ده چې کوم علاقاران دي هغه پروپاګنډا کوي وای په ماجت کې بیټرۍ پټاو شوله په ټول ښار یې دماکې شاوخوا راوګرځولې په ټول ښار یې دماکې شاوخوا راوګرځولې ول مورانجه د بستان په ځای کې عجزانو تی واوري د بې شرمۍ دومره لویه انتها ده ول مورانجې دماکه وسوله دا ټول ښار یې سره وشوروئ تاسو ټولو د دماکې غږ واورېدئ که مې نه واورېدئ د دې وطن هغه لوی افسران چې کوم ځانونه باداران بولي ډي سي یې بولي کرنل یې بولي پلانه یې بولي هغه یو وار بیان کوي وایي موږ ورلو د دماکې پر ځای باندې پله راګرځو و ما ته یو صاحب وایي وایي دلته د احتیاط ټلیفون رالی چې ستاسې څه وکړم بېغیرتو د ملک کمالات دي تاسو د بل د دماکې بیانونه چلوئ بدل کې خپل بیان د دې ډیپټي کمشنر او د دې چې کوم نور علاقاران دي باقاعده پریس کانفرنس راوغوښتئ په پریس کانفرنس کې دومره بې شرمي دومره بې حیایي کوي وایي د بجلۍ تار وشکېدی د بجلۍ تار په سپوټر وغوښتئ سپوټر پټاو شو د بجلۍ تار سپوټر پټاو په دې کې باقاعده شپږ کسان زخمیان شوي دي څلور بچیان دي دوه لوی سړیان دي په درزناو موټرانو هندارې ماتې شوي دي او څنګ دی د کپړې د تانوت کان دی د هغو دوه ویشتانه او موږ ته راښکاره کړل دا یې رخبېل شوي ولو دا به نو زه اوس پر چا خرڅ کړم نو دا ټولې دماکې د دې وطن دغه رئیسي ادارو کړی دي چې کوم اداره یې لاسلو سپوټر پټاو شو دا حساب غواړي موږ د دې حکمرانانو ته موږ حساب غواړو موږ ته به حساب راکوي بس د دې موږ ته ده دی چې پر ما تنخوا خوري دی به زما تحفظ کوي زما د وطن تحفظ به کوي دی د دې وطن د تحفظ دپاره تنخوا اخلي میله یې جوړه کړې ده مسخرې یې جوړې کړې دي دلته هم راسي په جوسګاه کې دورې و دورې ګرځي خلک خوفزده کوي دهشت زده یې کوي موږ ستا د دهشت څخه نه بیرېږو نه موږ ستا د تخریب څخه بیرېږو ټول به پر دا ډاډ سره درېږو پر دا ډاډ باندې به سرونه د عزت سره شنځو لکه ارمان لومړي چې سره وشنځو موږ د ارمان لوني د کورنۍ سره د زړه له کومې همدردي لرو د پاکستان ریاست چې دا مسخرې پرېږدئ په درواغو باندې یو کور نه چلول کېږي ته به په درواغو باندې دا دومره لوی ریاست څنګه چلئ دا مسخرې نه دي عجزانو پر بین الاقوامي سطح باندې نن دغه ورځ موندله کېږي زما و احتجاج ته دی په دا نظر نه ګوري ولې دا زموږ یو څو خېټماران د ځانه سره میلاو کړي دي چې د هغو ولسي عوامي هېڅ اجرایي نه ده ورته حاصله موږ هغه خلک نه منو که چیرې د وطن عاجزان دي غریبان دي را دي سي په دې وطن کې دا ټول عاجزان دي ورسره روان کړي موږ ورسره ځو ورته وایو چې وروره موږ پاکستانیان یو لیکن داسې پاکستان که موږ ته مه جوړوه چې ته زموږ سره ظلم کوې موږ به تا ته وایي ته ښه کوې ستا په ژوند بیا والله که درته ووایي چې یوه د بم دماکه کوې په ټوله نړۍ باندې به موږ د دې اواز بلندوو دا کار خوشت غواړي وروره دا کار اجتماعي که دلته سپین ږیري ناست دي که دلته ځوانان ناست دي په دې باندې باید اقدام وکړي دا د یوې ورځې کار نه دی کوم اور چې زموږ وطن لره راغلی دی کوم وطن زموږ په وطن کې چې کوم اور بل دی دا د دې ټول قام د دې ټول قبیل د دې ټول وطن اتحاد غواړي اتفاق غواړي بیا به ودې ته موږ ورځو و دا دروازو ته به ورته کښېنو چې والله که یا ته دورې راته ووځې والله که یا دورې راته ووځې زما باندې ته کاروبار ته نه پرېږدې په بازار کې ته ما ته بم دماکې کوې بیا خو
نو ته ما کور هم نه پرېږدې باید چې ګر وطن په دې سر خلاص کړي دا خو د خرو خبرې نه دي یار دوی وګورئ په بازار کې زموږ چې کوم سرمایهداران خلک ولو چې کوم د کاروبار خلک ولو هغه دا ټیم ډېر پریشانه دي ولې پریشانه دي کاروبار یې پر ودروي روزګار یې پر ودروي ژوند یې پر ودروي زندګي یې پر ودروله د دې داسې ولسې تر کراچي پورې چک پوسټونه جوړ کړي دي ټول باندې وځي تر خیبر پښتونخوا پورې چک پوسټونه جوړ کړي دي 50 روپۍ رشوت اخلي په جېبو کې اچي هر صوبهدار وایي زما څه کرنل د میاشتې 2 روپۍ غواړي کرنل وایي زما څه جرنل 2 روپۍ غواړي د یو پوسټکار رشوت په ټوله نړۍ کې دومره رشوتخوره اداره نشته لکه کوسټګارډ اداره چې څنګه ده ټول نه په بمانو پسې ګرځي نه په دهشتګردانو پسې ګرځي نه په تخریبکارانو پسې ګرځي نه په غلو پسې ګرځي ټول په رشوتو پسې راوتلي دي د دا کام د سر پوست اړوي دا کام ذلیله کوي یې خواروي یې در په دره کې د دې څخه د خلاصون لاره دا ده چې موږ د پښتون کابل مامیر تر بیرغ لاندې ټول کام ټول قبیل ټول وطن د شپې و د ورځې دغه کار په مخه واخلو هر کور لره ورسو هر ورور لره ورسو چې وروره د دې د خلاصون لاره دغه ده موږ به احتیاط کوو موږ به اتفاق کوو عجزانو راو انور چې دا کم ارمان لونی راوتلی ولو هغه دغه رقم پرون نول مورد په کراچي کې د پاکستان د سینټ چیرمن سره په یو ځای کې ورجو وشولل نو دا د پاکستان د پوز خاص سړی دی د پاکستان پوز پر ټولو ادارو باندې قبضه کړې ده دا چې د پاکستان یوه اداره معنا نه لري پارلمان یرغماله دي عدالت یرغماله دي ټول نظام ټول سیستم یې مفلوجه کړی دی د پښتون کار دپاره د تباهي او بربادۍ پروګرام جوړ کړی دی دوی په خپله د نړیوالو خلکو سره په ساو دي امریکا ورته وایي ما وتی ته 30 اربه ډالر درکړله تا څوک مړه کړل دونه خلک خو دې نه دي وژلي دا خو اوس هم بازارونه ډک دي دا خو اوس هم کروندې په ډکې دي تا خو زه په دونه لوی تعداد خلک وژلم دوی د دنیا سره دوی په ساو دي هغه حساب ځینې غواړي نو دغه خلک اوس ورته راپورته شولو ښځې راوتلي دي سپین ږیرې راوتلي دي شنیانې راوتلي دي پر روډو باندې ناست دي و دوی اور زموږ په خوا راواړوئ د دې وطن په خوا باید چې موږ ویښ شو د دې وطن سمه چوکیداري وکړو دا زموږ کور دی که دا کور په عزت ولو موږ به په عزت یو که دا کور پر امن ولو موږ به پر امن یو که دا کور کې اور بل ولو زموږ بچیان به پکې سوځل کېږي موږ به پکې سوځل کېږو زموږ قام به پکې سوځل کېږي زموږ قبیل به پکې سوځل کېږي نو موږ باید چې سر خلاص افغانستان کې لویه جرګه شروع ده موږ د دې ځای ته د افغان وروڼو حمایت کوو باید چې افغانان سره کښېني سر سره خلاص کړي د افغانستان کې یو بیا د وینو د رودو د بیولو منصوبه جوړه ده چې په هغه کې پاکستان او امریکا دواړه ملوث دي موږ د امریکې د دغه عمل په لوی تعداد باندې خندنه کوو باید چې امریکا د افغانستان په وینو باندې مزید نورې لوبې ونه کړي افغانان به راویښېږي په سره کښېني به که اپوزیشن دی که اقتدار دی که ملا صاحب دی که نور داسې سیاسي ګوندونه شته باید چې افغانستان د ټول پښتون افغان وطن کور دی پر دې سره کښېني مجلس سره وکړي خبره سره یې وکړي بیا به انشاءالله که خدای کول ټول معقول دی که دا رقم حالات ولو د پاکستان شیطاني پالیسي د دوی په مابین کې روانه وله بیا دا امکان نشته بیا به پښتون په وینو لړلی افغان به په وینو لړلی ما خوا به هم ذلیلی په دې خوا به هم بېعزتي نو زه ټولو عاجزانو ته ستاسو شکریا ادا کوم زموږ دونه خیالات نه ولو
د کور ودان خاص کر کے دا تعلیم یافته ځوانان ته زه خاص کوم چې دوی د پښتون تحفظ مومنټ لاسونه مضبوطه کړي کام کار غواړي وطن کار غواړي قوم کار غواړي د کار دپاره باید چې موږ ټول یو موټی سو شپه ووهو ورځ ووهو موږ چې دا شمله ورکړې ده قسم په خدای که مې د ملکۍ دپاره ورکړې ده یا مې د خانۍ دپاره ورکړې ده که مې برکونه غټ کړي دي قسم په خدای که مې د لوی سړیتوب دپاره غټ کړي دي د دې قام چوکیداري کوو د دې وطن چوکیداري کوو پر ټول قام باندې غږ کوو چې راسئ موږ سره لاسونه مضبوطه کړي خپل قام وژغورو خپل وطن وژغورو ډېره مهرباني کور مې ودان پر دغه ځای باندې ناست اوسئ خپل حالات په سره شریک کړو چې هر څه ولو کور مې ودان شه خدای مې عزت وکړه خدای مې ونازو یو ولایې خیرات شوی دي دا به په ګډه سره وخورو باره به بیا خپله خوا باندې خپل منځو تیارې ولرو خدای مې عزتمن کړه الله مې عزتونه وکړه کور مې